د اندازې مطابق په دې شاته ټیکسټایل مل کې په 3 شفټونو کې به تقریبا 12,000 کسان چې کم هنر والو فني مهارت چې اچاو سکیل والا خلک هغه سکیل والا 12,000 کسان په 3 شفټونو کې په دې مل کې کار کولو. نو که دا انډسټري نن ذبوحاله ده نو دا ګیر چاپیره خلک خو خاص طور باندې متاثره دي. د نوښار ټولې ضلعې خلک عمومي طور باندې هغه متاثره دي، ترانسپورټ یې متاثره دی، نور روزګارونه متاثره دي او حکومتي صوبایي حکومت دپاره د کروړونو روپو او مجموعي طور باندې د اربونو روپو دا ستن لګولی شوې ده. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تفهیم ما په روډ باندې روان وم، امانګړ سټاپ باندې دلته لږ ودرېدم. دا سره د دې حوالې سره یو خبره کوم. د دې امانګړ سټاپ نه یو طرف ته او بل طرف ته دا سټاپونه دي او دلته غټې غټې کارخانې وي. دا هغه ځای دی چې دا به د دنیا مصروف ترین سټاپونه وو او دا هغه کارخانې دي چې دلته به یو ګاډی ننوتو او بل به راوتو. دلته په زرګونو خلک یو ټایم به په روزګار او دا کارخانې ورځ او شپې به روانې وي. خو نن دا کارخانې دې کې دفتري دي، یو طرف ته کارخانه مکمل طور باندې ډیمالیش شوې ده او اطلاعات دا دي چې په دې کې پلاټینګ دپاره هاوسینګ سکیمونو دپاره یو کوشش روان دی. بل طرف ته پکې یو هاوسینګ سکیم جوړ شوی دی. د دې امانګړ خلکو دې حوالې سره احتجاج هم کړی دی. د هغې وینا دا وه چې دا زمونږ پلار نیکونو دا ځمکه په ارزان قیمتونو کې ورکړې ده، نو هغه یې صرف دې دپاره ورکړې ده چې د دې مقامي خلک دلته دا آبادي دا به د دې نه فایده اوچتوي او دا خلک به دلته په روزګاري. خو ولې د 90 نه پس دا کارخانې ویجاړې شوې، روانې شوې، دا غیر فعالې شوې او دلته کې هغه روزګار چې کوم ختم شو، د روزګار اسباب ختم شو. نو د هغې احتجاج په دې حق لو چې حکومت دې د دې نوټس والي او که حکومت نوټس نه الي نو دا خلک هغې وینا دا و دا مشران چې مونږ بیا په خپله راپاسو د سیکشن 4 لاندې اخیستې شوې ځمکې چې هغه په ارزان قیمت باندې صرف د ملک د مفاداتو دپاره اخیستې کېږي. نو هغه ارزان قیمتونو باندې که دا ځمکې اخیستې شوي دي د هغې مقصد دا چې دا به د ملک دپاره استعمالیږي، ولې دا اوس د ذاتي مفاداتو او ذاتي مقاصدو دپاره استعمالیږي. وجوهات څه دي، اسباب څه دي؟ دا د نوښار ځوانانو له پکار دي، دا د نوښار لیډرشپ له پکار دی، دا د نوښار سیاستدانانو له پکار دي چې د 90 نه پس دې کارخانو باندې کم نظر لګېدو. دا ولې تباه او بربادې شوې، دا ولې روانې ویجاړې شوې. دلته زرګونه خلک په روزګار وو، هغه د روزګار مواقع په کار دا دی چې زیاتې شوې وې، ختمې ولې شوې. د دې ځای نه دا کارخانې پنجاب ته لا نورو ښارونو ته ولې لاړې، نورو صوبو ته ولې لاړې. انډسټریل سټیټونه هغه په ملکونو کې آبادیږي، ورځ پر ورځ فعالیږي، اضافه کیږي. خو دلته د نوښار چې کومه انډسټري وه په تیرو 13 کالو کې د نوښار انډسټري مکمل طور باندې ذبوحاله ده، ختمه ده او کمې یونټې چې پاتې دي نو هغوی په نورو صوبو کې او په نورو ښارونو کې ځان له ځای نه ګوري. د کارخانو دپاره او بهترین مستقبل دپاره د خپلو روزګارونو د بقا دپاره د خپلو روزګارونو د فلاح و بهبود او کامیابۍ دپاره ځای نو پلټونکي دي. نو دا سوال دا مشرانو نه تاسو کوئ چې دلته د زرګونو خلکو دا کارونه، دا د زرګونو خلکو د روزګار مواقع وي، دا ولې تباه شوي، دا ولې ختمې شوي؟ د دې سوال جواب پکار دا دی چې د نوښار بچې ځکه چې دلته به 12,000 نه زیات خلک په دې ګیر چاپیره کارخانو کې په روزګار وو. دا هغه سټاپونه، دا هغه روډ و، د امانګړ دا هغه سټاپ چې په روډ به ګاډی تېرېدو نو دلته به د سورلو ګاډی خامخا به د هغې سټاپ کېدو ځکه چې د زرګونو خلکو آبادي وه. د دې ګیر چاپیره خلکو ژوند ورسره خوشحاله و. دلته د روزګار مواقع ډېرې وي، روډ آباد و، سټاپونه آباد و، ګاډي آباد و، ترانسپورټ آباد و. نو که دا انډسټري نن ذبوحاله ده نو دا ګیر چاپیره خلک خو خاص طور باندې متاثره دي. د نوښار ټولې ضلعې خلک عمومي طور باندې هغه متاثره دي، ترانسپورټ یې متاثره دی، نور روزګارونه متاثره دي او حکومتي صوبایي حکومت دپاره د کروړونو روپو او مجموعي طور باندې د اربونو روپو دا ستن لګولی شوې ده. نن دلته کې هاوسینګ سکیمونه جوړېږي، نن دلته کې پرایویټ دفترې جوړېږي، نن دلته کې د ځمکې د خپلو مقصدونو دپاره استعمالیږي. نو د دې لارې او درولو او د دې مخنیوی دا د سیاسي لیډرشپ هم
فرض دي دا د نوخار د ځوانانو او د نوخار ټول قوم دا فرض دي چې د دې تپوس وکړي. ډېره مننه. الله